شیرزاد صاحب تاسو یو خبره کوله مولوي صاحب ته زه خو تاسو خبره هغه خبره مې دا تاسو فکر وکړئ تا ماله په دې ټول جهان کې چې دا تاریخ چې ملتونه منځته راغلي دي ته ماله داسې یو نمونه وښیه د موږ د اوسنۍ سره دا ډیورن منحوسه کرښه د 2000 کیلومترو نه زیات سرحد دی کنه اخوا او دې غاړه دا اوس په یو طرفه توګه لګیا دی دا ونه کومه ونه چې خوښه شي دې خوا کې کومه ونه چې نه خوښېږي دې خوا کې کوم کنډوي چې خوښ شي اخوا ته کې چې کوم کنډوي نه خوښ دې خوا ته کې په یو طرفه توګه لګیا دی او دا خو فزیکي وجود خو دې کرښې نه لرلو خو په کار دی او ته ورته فزیکي وجود ورکړې هغه داسې فقط ویل شوي دي چې پلانکۍ وکتلې او پلانکۍ غونډۍ پلانکۍ تیږه ته فزیکي وجود ورکړې دا په یو طرفه توګه لګیا دی او دا چپ لاس دی داسې چپ چې لکه هېڅ چې د پخوا کې نه یې روان نو د دې نه باندې غټه معامله غټ خیانت شي یعنې حتما معامله شوې ده که معامله نه وی شوې نو دونه په دومره سترو مسایلو مهمو مسایلو کې چوپتیا بیا نو څه معنا مولوي صاحب مخکې مګر چې موږ په دې باندې بحث وکړو دغه بمباري دغه راکټونه او دغه یو خو انساني اړخ دی مسلې دی چې خلک تلفات ني کورونه ورانېږي په دې یخ ژمي کې خلک بې ځایه شوي دي د کورونو اوسي دي نور اغیزې څه دي هدف څه دی او اغیزې دي د خبرې څه دي که بیا ما ته وروسته وخت نه رسېږي دوه درې خبرې سره یو ځای کوم مهرباني یو خو دا ده چې تاریخ په دې ګواه دی چې لوی ملکونه یا قوتونه چې چېرته داخل شوي دي هغو په نتیجه کې فساد پرېښی دی او یو فساد د هغو دا دی چې د خلکو منلی شوي حدود یا د هغوی عنعنات یا د هغوی هغه قومي ترکیبونه یا د هغوی هغه صمیمیت او امانګي او د هغوی هغه وروري هغه یې د منځه وړي ده او دا خلک راغلي دي دلته او دوی به دا کار کوي امریکایان او انډیوالان دویمه مسله دا عرض کومه چې زموږ د شریعت د نگاه نم وإذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يدفعوا ګوره دوه فلسفې دلته وښودلی شوې چې ورته ویلی شي چې راشئ د الله په لار کې وجنګوئ چې کې او يدفعوا یا خو د ځان نه دفاع وکړئ دا دواړه مشروعیت لري جهاد فی سبیل الله او دفاع د څه نه د خپل حریم نه دفاع د خپل استقلال نه لکه چې شیرزاد صاحب د خپلواکۍ نه د ارضي تمامیت نه د نوامیسو نه د خپلو خلکو نه د خپلو مقدساتو نه دا دفاع دا دې ونه کړه شوه دې حکومت نو که چېرته علما کینی دا خبره به موږ نوره مطرح کوو چې دا حکومت مشروعیت لري که نه دینی مشروعیت د سوال ملي مشروعیت دینی مشروعیت ملي مشروعیت دا حکومت لري که نه لري چې ته د خپل حریم نه دفاع ونه کړي د خپلو مقدساتو نه دفاع ونه کړي د خپلو ولسونو نه دفاع ونه کړي د استقلال نه دفاع ونه کړي د خپلواکۍ نه ستا څه حق دی چې ته په ما حکومت کوې دا خبره موږ د خلکو سره ګزاره کوله چې موږ ډېر ځورېدلي او موږ نور تحمل نه لرو او پرېږده دوی د حکومت وکړي د علماو ته به مو ویل چې غلي شئ پرېږده چې دوی دا حکومت وکړي دا هم افغانان دي ودي کړي خو دوی لکه چې دلته خپل قبر هم نه غواړي او دلته دوی خپله هغه د عزت او د خپل حیثیت نه دفاع هم نه غواړي یو مې دا دویمه خبره مې دا عرض کوله درېیمه خبره ګوره دا اته جنسۍ دي اخوا دا اته جنسۍ هغه وخت کې ډیورن خو لا څه کې دا داسې مشترکه پاتې وي زه چې لا کشر وم قبایل به دلته راتلل موږ د قبایل دا زموږ په دې دغه کې دا شاید نور حکومتونه ګاونډیان د اقوام او قبایل په نوم باندې وزارت ونه لري که تاسو یې وګورئ افغانستان دی چې دا د اقوام او قبایلو په نوم باندې وزارت لري دا د دې وجې نه چې دې طرف ته او هغې طرف ته دا خلک چې وو دا د قومونه چې وو دا قومونه د افغانستان سره د دې ډیر ژور روابط او تعلقات افغانانو او د دې ترمنځ نه د تذکیرې خبره مطرح وه او نه دلته د پاسپورټ او د ویزې خبره مطرح وه ځکه درته ووایم زموږ د کونړ خلک چې غریبۍ ته تللي دي په دښمنۍ کې تللي دي په یو بل هغه په ځای دی چې کابل ته راشي مزار ته لاړ شي هرات او قندهار ته راشي هغه پېښور ته تللي دي او دا تر کراچۍ پورې بیا دا خواره شوي دي اوس دی چې دا مسله راونیوله نو اول 4-5 کسان دا د سوات نه چې داسې راواخلې دغه پورې د وزیرستانه پورې
4-5 کسان وجلې، ملکان، قومي مشران، علما، هغه خلک چې خلک ورپسې ولاړو. او دا د دې دلیل دا و چې پاکستان سرحد ته ځان رساو، په امتداد باندې پوځونه اچول، سړک یې په امتداد تیر کړی دی، پوستې ایجاد کړي دي او هغه اوس صفري نقطې ته راغلی دی. کونړ کې ته نن دلته کښېنه په څوکۍ کې دا پاس په سرحد باندې دا بلفونه چې لګېدلي دي، برق چې هلته روښانه شوی دی، دا ټول هر څه دغسې ته ښکاري. داسې یو تعامل خو به هم وکنه چې د دې صفري نقطې نه که دې خواخوا پوستې م ایجادېږي نو اخوا دې خوا دې بیخي صفري نقطه کې دې نه. بله خبره دا ده چې زمونږ لښکر ولې خراب شو. موږ باندې کله خلک دا اعتراض کوي چې تاسو مثلا وکیلان، پاکستان تجاوز کوي، تاسو لښکر ولې دا لښکر نه کوئ؟ ګوره ما عرض وکړم مشکلات څه دي. ما او ته د کونړ مثلا کونړ ته لاړو یا په صداباد کې یا څوکۍ کې یا نورګل کونړ خاص کې خلک هم راجمع کړه 4,000-5,000 چې موږ که زموږ حکومت دفاع نشي کولی نو موږ خپل سرحد ساتو، په بل چا تیری تجاوز نه کوو، ښه ګاونډیتوب غواړو، اسلامي وروري غواړو، حسن همسایګي غواړو، هغې خوا ته هم زموږ وروڼه دي، دې خوا هم. خو چې موږ یو څوک ولي او مسلسل هم ولي او قصدن هم ولي او عمدن هم ولي او تجاوز کوي او تیری کوي او سپک مې ګڼي او بې عزته مې ګڼي، نو زه خو دا شی نشم برداشت. هغه راته وایي نو ستا لښکر ته په څه کې تا نه سلای غونډه کړې ده د DDR او د ډایاک په نوم، تا ته هغه لاسته چې دا 7 ولسوالۍ ویشتلی کېږي هغه قومونه راپاڅېدل، هغلته نور ګروپونه ځای په ځای شو. هغه ګروپونه ته چې ځي هغه سرحد ته چې خپل سرحد وساتې، ته اول سرحد ته رسېدلی بلانۍ چې دې خوا ته ته د برخورد سره مخې، یعنی الته داعش او طالب پروګرام دی، دی ځای په ځای کېږي، دا پروګرام دی، خلک لښکر ونشي کولی، دا پروګرام دی چې سرحد ته ولسونه ونه رسېږي. که راځي نو دلته به خپله په یو بل جنګ به داخلي جنګ بل زه ورځم، زه د کونړ خلکو ته یم چې اوس سپین ږیرو و علما و ځوانانو په تاسو څه شوي دي، دا طالب باندې م غږ کومه چې مخالف باندې م غږ کومه چې ته خو افغان یې که نه، راځه ما او تا د خپل حریم نه دفاع کوه. هغه راته وایي د امریکایان چې دلته ما بمباري دا د دوی تیارې چې زما په سر باندې ګرځي، دا دوی خارجیان نه دي، دا د هندو څه دپاره راوستي دي. زمونږ خارجیانو امریکایانو زمونږ لښکر خراب کړی دی، زمونږ وحدت یې خراب کړی دی، هغې خوا نه پاکستان خراب کړی. ته ګوره موږ او دوی شریک میټنګونه کړي، پنجاب مطلق دا خبره ردوي چې ته داسې مه وایه چې موږ کوټه او پېښور کې صوبه سرحد او بلوچستان یا خیبر پښتونخوا چې دا موږ سره یوي، وفاق خبره به کوې، پاکستان خبره به د پاکستان هغوی د وفاق خبره به کوې، دا مو وایه چې موږ دې خواخوا یو، دا په هغو باندې بده لګي. او زمونږ وضعیت چې دغسې دی نو د خیبر پښتونخوا د بلوچستان دا قوم ولسونه په موږ اعتماد نه کوي، هغوی ته پخپله ماته محتاج یې. دلته مقصد دا دی چې څنګه چې تا نه د لښکر امکان اخیستی دی، اخوا ته هم د لښکر امکان اخیستی دی، او که نه په باجوړ نه نیولې مومند و وزیرستان په همدې کې داعش هم پروت دی او طالب هم پروت دی، قبایل او د اخوا پښتنو نه هم دا امکان اخیستی چې هغه د لښکر جوړ بله مسله ده. خپل ځان موږ دا ویو چې ګوره پاکستان ته ویو موږ سره دې خوا ستاسو څوک راځي او په ویزه راځي، پاسپورټ راغلی دې خوا موږ او هغې ته ضرر رسېږي، موږ د دې طرفدار نه یو. زموږ خلک چې دا په ویزه هم لاړ شي ولې اخوا نیولی کېږي. د کونړ ګوره د والي معاون هلته په ویزه تللی دی، په پاسپورټ تللی دی او هغه نیول شوی دی، ورونه هم نیول شوي دي، غلو نه دي نیولي، حکومت نیولي. دا حکومت پښتنه نه کوي. والي صاحب چې تللی وحیدي ونیول شو. موږ پاکستان ته وایو چې ګوره افغانستان سره دا ټوکې مه کوئ، د خلکو سره دا ټوکې مه کوئ، دا قوم دا داسې دی لکه یو درون مین حیثیت لري، که کله په فشار راغی انفجار کوي. مولوي صاحب خبره دا ده، دا خبره باید حکومت پاکستان ته وکړي او غم دا ده چې حکومت غلی دی. سنگروال صاحب حکومت که غلی مخکې دا خبره کړ چې وشلل چې ته دغسې نو بیا د دې حکومت ضرورت څه دی. نن په ولسي جرګه کې په حکومت باندې دا خبره خو نه، لیکن د امنیتي تړون او د امریکا سره د روابطو خبره وشلله. دلته اوس من حیث د ملت دې حکومت نه توقع نشته دی، لیکن افغانان او من حیث ملت موږ ټول امریکا سره دا خبره باید یو طرفه نشي
چې ستاسو سره زما ستراتیژیکه ملګرتیا او امنیتي تړون او دغه نه هډې چې مې درکړي د ټولو نورو بدو شرایطو سره که د پاکستان تجاوز مخه نشي نیولای، د طالب مخه نشي نیولای، داعش غوندې قوت راځي هغه هم راځي، دلته داعش هم دی، طالب هم دی، هغه مې وژني، ستا تیاري مې وژني، بیا ستا د امنیتي تړون ماته څه؟ اصلا د امنیتي تړون خو موږ ته ستونزه پیدا کړه. که چېرته دغه د امنیتي تړون مسله نه وای، شاید روسانو موږ سره داسې په ښکاره دښمني نه وای کړې، شاید چین نه وای کړې. دلیل به نه لرو، دلیل یې نه درلود چې په کوم اساس اوس خو وایي چې تا ملي هغه د امنیتي تړون لاسلیک کړه، دلته نه هډې لري، نو ته خو چې راغلی د سیمې ته دې دپاره نه وې راغلی چې تروریزم دپاره، خو تروریزم به نابودېږي زیبه، نو تا هډې کړې او تا د داعش مسله را پیدا کړه ده. او بل لکه څنګه چې مولوي صاحب ویلي دغه د تاریخ په اوږدو کې دغه د ډیورند کرښه چې تقریبا 2500 کیلومتره اوږدوالی لري، دا همیشه د قومونو مشرانو ولس دا ساتلی دی. ښه مې په یاد دی چې یو کال وروسته په 1894 کال څه وخت چې دا کرښه معلومېده او اوس هغه د پاکستان نر غوندې معلوموي، کله چې دا معلومېده عمرا خان جندول دا یو تاریخي سړی و، دا راپاڅېده، د رسۍ ایسته وغورځوله، وایي ته یوه تیږه له بلې تیږې نه بې ځایه کولی نه شي. همدغسې په هغه کې په دې هغه کې چې دا وزیرستان کې چې دا کار کېده، ملا پونده راپاڅېده، ملا نجم الدین اخوند، ملا قدیم اخوند، ملا عبدالرزاق، دا ټول هغه کسان وو چې بالاخره دا کرښه یې ونه منله او دغه خط چې اوس دی تیری دا چا ورسره ونه منه. او بل مولوي صاحب بلې خبرې ته مې اشاره وکوله، د دغې کرښې 1.5 کیلومتر اخوا او 1.5 کیلومتر داخوا څوک حق نه لري، دا د حایل سیمه ده، دلته څوک نشي نږدې کېدی. ولې که ته دغه د څو کلو را په دې خوا وګورې، نه یوازې دوی د صفري نقطه باندې ځای په ځای نه دي، صفري نقطې نه دا خوا ته په ځینو ځایو کې 40-50 کیلومتره. سنګروال صاحب صفري نقطه او غیر صفري نقطه خو پرېږده، راکټ راځي کونړ کې کلي ولي او حکومت غلی دی. بالکل بالکل بالکل، دا ټولې ستونزې حکومت هم غلی دی. مخکې د راکټونو خو مخکې روانو د افغانستان حکومت چې کله امریکایانو سره به خبره وکړله، امریکایانو ویل چې موږ بیخي خبر نه، اوله کې ویل چې بیخي دروغ دي، دا خبره نه منله. نو امریکایانو برخورد ګورې، د امریکا سفیر وایي، د انګلیس سفیر وایي چې ډیورند کرښه موږ په رسمیت پیژنو. په دې معامله کې پاکستان ته هیڅ نه وایي، پاکستان تجاوز دی کنه، دا تجاوز خو بل نو سره خمي، راکټونه راځي او زمونږ خلک وژني، دا خو تجاوز دی کنه، په موږ تجاوز کیږي او امریکایان ورته یعنی هیڅ غږ نه کوي. نو دا امنیتي تړون خو عملاً د منځه تللی دی. نو بیا په کار نه ده چې که عملاً زمونږ په ګټه چې باید څه وشي هغه د منځه تللی دی، هغه نه کیږي، او څه چې د امریکا په ګټه کیږي هغه روان دي. نو بیا په کار نه ده چې ملت ووایي چې دا نشته. اوس په خپله چې دغه د انګلیس سفیر دا خبره وکړه، پاکستان ته نور هم جرأت ورکړ، که فرضاً دغه د دې سفیر په وړاندې که فرضاً یو کلک غبرګون ښودل شوی وای، لږ تر لږه وزیر خارجه د اظهار کړی وای، ورته ویلي وای چې ګوره د افغانستان مسله ده، ته څوک دا خبره کوي، دا ماته ملي حیثیت لري او ته دا تاریخ ما نه تا ته معلوم ده، ځکه چې دا مسله تا راته پیدا کړې، نو تا چې پیدا کړې ده، نور په دې کې ګوتې مو وهه، نور راته خرابوه. او امریکایان لا تقریبا هغه دولتي هغه د پالیسي داسې نه ده لکه د انګریز غوندې کنه. صحیح دی چې په 1956 کال امریکایانو دا کرښه په رسمیت وپېژندله، ولې هغه وخت کې سیاتو او د دواړه د سیاتو غړي وو، هم پاکستان او امریکا، ولې پس د هغې داسې په هغه دولتي پالیسي کې دا خبره نه ده. یعنې حکومت چوپتیا خو په دې باره کې قابل د تحمل نه ده. مولوي صاحب تاسو ویل غوښتل ما یو خدای خبره کوله چې دا حکومت یا د جرأت وایي چې دغه رسمي کرښه ده موږ منلې ده، ودی وایي چې معلوم شي بیا ملت خپل حساب باندې ودی وایي، یا د دا وکړي چې د ډیپلوماسۍ د لارې باید پاکستان ته قناعت ورکړي. درېیمه مسله دا ده چې خپل ولسونه خو د اقل منسجم کړي، چې خیمې ته ضرورت دی. ګوره زموږ د کونړ وکیلان دی موږ ته نه دی ویل چې تاسو راشئ څه چلو کو د کونړ خلک بې ځای شوي دي چې یو موادو ته ورسو، غذایي خیمې ورته ورسو، یو ډاکټر ورته بوزو، تاسو لاړ شئ یو تسلي خو ورته ورکئ. د دې دا مطلب دی چې همدغه ساحې شړې شي،
دغه څه چې دسیسه روانه ده د دې دا مطلب دا دسیسه چې- عملي شي. د دې مطلب دا چې اسلام آباد او کابل دواړه غواړي چې دا کار وګوره او یو شی درته دا وایم چې دا خبره په خپل ځای ده چې که حکومتونه دې خواخوا دغه ضعیفه ادارې دا په جعلي انتخاباتو باندې راغلي دا د حکومتونو دعوې کوي خوا دې خوا دا غله هره ورځ راوځي څارنوالی ته کنه دا د کرخو فیصلې نشي کولی. دا ملي مسایل دي او دا جنګ ګرمولی شي، قومونه په جنګ کولی هدف شي، هم دا ده. بېثباتي پیدا کولی شي، نفرتونه زیږولی شي. خو دوی ګوره د کرزي صاحب په وخت کې د عنعنوي سیمه ییزه عنعنوي لویه جرګه جوړه شوه. دومره د قومونو ترمنځ دې خواخوا یو حسن نیت رامنځته شوی و. افغانستان او پاکستان دلته یو بل ته باندې اعتماد، یو بل ته احترام، د قومونو ترمنځ د قومونو رول، د قومونو هغه وروري او عزیزولي په نظر کې نیول په داسې مسایلو ته مخکې تللی شي. که دوی دغه دسیسې جوړې کړي دا قومونه به راوفاري چې دوی بیا به کنټرولولی نه شي. د سرکانو په روس کالي سرکانو په یو سیمه باندې چې همدغسې راکټونه راغلل، نیم دغه ولس د هغې سیمې دا خوا راغی، نیم اخوا لاړ. اخوا هغو خلکو ورته خیمې ورکړې، هغو ورته ارتزاقي مواد، دا ټولې خبرې ورته جوړې کړې. او دا خوا چې څوک راغلي و دا اواره ګرځېدل، یعنې دا تشویقول. دې نه خو ښکاري چې کابل کې حکمرانان او په اسلام آباد کې حکمرانان دواړه یو پروګرام باندې لګیا دي کار کوي، یو توافق شته. نو اوس چې فرضاً دغه خلک ګوري چې اینه اخوا ځي، هلته ورته خیمه هم شته، هلته ورته امکانات هم اسانتیاوي هم نسبت دې خوا نه ورته ښه دي، خو خود په خوده دا نور خلک هم روان دي. شیرزاد صاحب بیا نو دغسې حکومت سره کول څه پکار دي؟ دغسې حکومت چې امنیت خو د خلکو نشي ساتلی، اقتصاد د خلکو خو در په در دی، او زمونږ مهم ملي ارزښتونه او مسایل په دغه ترتیب باندې ورسره معامله کیږي او لوبه کیږي، بیا نو دغه حکومت سره د خلکو مکلفیت څه دی؟ زواک صاحب دوه خبرې دي. یا د حکومت شعوري او آګاهانه د همدغه دپاره غلی و چې دغه کارونه وکړي. د هر چا په قومنده چې راغلی و ډیورنډ کرښې مسله یو طرفه کړي د پاکستان په نفع. او تا خو د ډیورنډ کرښې وایي زه لږ په غږېږم، زه حتی وایم چې ممکن د کونړ تر سیده پورې ورسره موافقه کړې وي. د کونړ ځکه د پاکستان دویم قدم په بو حاکمیت دی. دا ځنې ډنډرچیان دي فکر کوي چې که چېرته ډیورنډ کرښه پاکستان سره ومنو نو دا مشکل حلیږي. پاکستان و هدفونه ټاکلي دي چې په هغې کې د اوبو باندې حاکمیت شته، په هغې کې افغانستان د هند په وړاندې د جغرافیې هم په توګه استعمالول شته، په هغې کې افغانستان د منځنۍ اسیا په وړاندې د خیز د تختې په توګه استعمالول شته. او په نهایت کې یو په پټ یعنې که په رسمیت یې وپېژنې هغه نور هدفونه هم لري. دا نور هدفونه هم لري تر څو چې یوګراګیا په پټ حکومت منځ راشي چې لکه کشمیر. خبره داسې ده یا خو دې حکومت په همدغه منظور راغلی شعوري او آګاهانه چې بل دغه کارونه وکړي. او دا افغانستان خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. امیر عبدالرحمن موږ ته یوه ستونزه پیدا کړې ده، دا حکومت به د امیر عبدالرحمن نه ورتېر شي، ډېرې ستونزې به موږ ته پیدا پرېږدي په تاریخ کې چې موږ به بالاخره د ملت حل کړي، خو په ډېرې قربانۍ باندې. او که داسې نه وي نو دوی به خپل ضمیر او وجدان کې فکر وکړي چې موږ نه ولا ټول کارونه خرابه شول، خپله به استعفا وکړي او یو سم انتخابات پر زمینه مسایده کړي چې ملت په خپل تصمیم په خپله. شیرزاد صاحب تاسو ویل که دا کار قصدي نو ضمیر او وجدان په حکم چې څوک فیصله کوي خو بیا داسې نه کوي. خو هم کنه یا به شعوري او آګاهانه د همدغه کارو پسې راغلی او که نه یې راغلی او به خپل استعفا وکړي، او که نه یې کوي د ملت به پسې رجیک شي او د حکومت نور یو طرفه کړي. پوه شولې چې زما وسه وشي د 15 ورځې دپاره هم نه منم. البته ګډوډي نه، جنګ و جګړه نه، په دیموکراتیک شکل د قانون مطابق سم انتخابات او په عوض باندې یو بل حکومت چې د خلکو د ګټو نه دفاع وکړی شي، د داسې حکومت منځ راتګ د دغه زه ملاتړ کوم. انتخابات صحیح خلر یعنی هغه قانوني او اساسي لاره خو انتخابات ده، د کې شک نشته دی، لیکن انتخاباتو کمیسیون سره هم لوبې شروع کړي دي د پښو مګ کوم لوبه چې هغه انتخابات نه منلي، هغه کمیسیون په خوا نه انتخابات نو کومه د کیدونکو دي چې کمیسیون نه ده منلي، په هغه باندې اوس بس نه کو چون که بل ورته غواړي په هغه باندې بل اوس بس وکړو. خو یوه خبره زه کوم، دا سنگروال صاحب دغه حکومت دغه د ډیورنډ تعهداتو په اساس مولوي صاحب د ډیورنډ تعهدات چې کوم شوي زموږ سرحد
موږ دغه قبایل چې دي د خپل سرحدات لري د پاکستان سره دا وایي جنسي چې دي کاته جنسي جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان فرم ایجنسي ورکزو دغه زما د امدیا د وزي خیبر ایجنسي ملکان ایجنسي دا وایي جنسي خپل د پخوان هغه سره د هندي برتانوي سره سرحد لرلو چې دا سرحد خدای دې وبخښي د ښه پیژني کېدای شي د استاد نبی عبدالجلیل سرتور د ښوی و ممکن تیم پیژني تاسو کونړ و او دا تر اخر پورې په قبیلو کې کار کړی و او پاک انسان او ډېر وطنپال هغه د داود خان په وخت کې موږ په سپینه وړۍ کې او په ډوره کې خاصدار و سپینه وړۍ زموږ خاصدار و په سپینه وړۍ او هغه کې ده زه په 15 کال کې مهاجر شوی ممکن ته مولوي صاحب پخوا مهاجر شوی وې په 15 کال کې د پاکستان د حکومت ډاګه چې وه د بورډر لاندې دغه اسلامیه کالج دروازې سره مخامخ دی خواته کوټه وه او دلته د اوس پرې یوه ډاګه پرته وه که تاسو لیدلي دې شاته د نعمت محل ورته د کې باکور و شیرزاد صاحب دې ځای کې دا ډاګه پرته وه اوس مزري چینې ته راغلې صحیح ده تاسو فکر کوئ چې پاکستان څومره تعرض کړی دی صحیح ده اساسي خبره دا ده په دې جګړه کې د امریکایانو راتګ او دا ټول خو نتیجه زموږ کمزوري کېدلو او پاکستان طبعا هغې نه استفاده کوي لیکن هغه څه چې ډېر زیات د اندېښنې وړ دي هغه زموږ د حکومت معامله ده او که حکومت دغه سره معامله کړي نو ملت باید د دې په مقابل کې بې تفاوته پاتې نشي ډېره زیاته مننه حکومتونه باید په همدغه سې معاملو کې ملتونه راپورته شي په توره سقوط البته په ډیموکراتیک انتخاباتو نور ته مسله شي او نور ته بستور په شاکه چې په مخه ډېره زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل